چې کله د الله تعالی صفات ذکر شو اوس حکم چې کوم دی نه راغی چې هر کله الله رب العالمین دی رحمان دی او رحیم دی بادشاہ د ورځې د قیامت دی نقول ایاک نعبد و ایاک نستعین زمونږ استاد مولانا صاحب شاه منصور رحمت الله علیه هغه ورته دلته کې قولو لفظ مقدر کاوه قولوا ایاک نعبد اے زما بندگان اقرار وکړئ د دې خبرې یا الله ستا عبادت کوو و ایاک نستعین او یا الله ستا مدد غواړو یا الله ستا مدد غواړو ایاک نعبد و ایاک خیال کې راغله دلته کې یو خبره د ذهن نه ووتله چې هغه درته ذکر کړمه چې د عالمین دلته جمع راغلی ده د طالبانو سوال دی چې عالم خو په لغت کې نښې ته ویلی شي د دې وجه نه غر ته عالم ویلی شي فی البحر کالاعلام فبأي آلاء ربکما تکذبان علم غر ته وایي ځکه غر هم نښه ده هلکه دغه علم راښکاره شو دا د بونیر غر دی د بونیر د سوال پوه شوې که نو علم نښې ته وایي او نه عالم څه ته ویلی شي ما یعلم به الشیء لکه قادت څه ته ویلی شي ما یقلب به الشیء په دې سملی کې چې دننه کېږي هغې ته څه وایي قالب ورته وایي ځکه په هغې سره د دې هغه اندازه معلومېږي نو عالم دې تمام مخلوق ته عالم ولې وایي ځکه چې یعلم به الشیء په دې سره د الله تعالی وحدانیت معلومېږي په دې اسمانونو په دې ځمکو په دې هواګانو په دې دریابونو پوه شوې دې ته عالم ځکه ویلی شي چې عالم ویلی شي ما یعلم به الشیء خیال کې راغله نو دا یو سوال د طالبانو پیدا کېږي چې عالم خو ټول مخلوق ته شامل دی کاغه اسمانونه دی که ځمکې دي که کائنات دي بیا جمع د څه د وجه نه شوې ده بیا جمع د څه د وجه نه ځکه عالمین خو جمع ده او بیا جمع د ذوي العقول جمع د څه ده د ذوي العقول بل سوال په کوم پیدا شو چې دا خو جمع د ذوي العقول دا په عالم کې خو غرونه او سیندونه هم راځي پوه شوې که نه دوه سوال نو د دې یو جواب خو دا دی چې بھئی انواع د عالم سری دا ډیر انواع د عالم ډیر خیال کې راغله عالم سفلوت ته عالم جبروت ته عالم لاهوت ته او عالم ناسوت ته پوه شوې که بیا په عالم ناسوت کې بېشمار مخلوقات په عالم ملکوت کې بېشمار مخلوقات خیال کې راغله نو عالمونه خو ډېر دي تر دې پورې چې ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه صحابي دی هغه وایي ټول عالمونه چې دي نو دا 40 زره څه دي 40 زره امام مقاتل دا د ایران یو عالم امام مقاتل او امام محاسب مشهور عالمان تیر شوي امام مقاتل وی عالمونه اتیا زره څه دي اتیا عالمونه څه دي اتیا زره بعض علما وایي چې د دریاب مخلوق هغه د دریاب مخلوق چې کوم دی نو هغه 6 زره دی او د وچ مخلوق هغه 4 زره نوعي دي 4 زره نوعي په هر تقدیر عالمونه ډیر دي عالمونه د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ په روایت باندې 40 دي او د امام مقاتل رحمت الله علیه په ذکر باندې سړي اتیا او بیا بعض علما هغه وایي چې 6 زره عالمونه دا د ټول 10 زره عالمونه دي نه په 10 زره عالمونه کې 6 زره د دریاب دي او 4 زره چې دي نه دا د وچ دا مسله
باقي ایاک نعبد و ایاک نستعین اے الله موږ ستا عبادت کوو او خاص لتا نه مدد په دې باندې اوس طالبان کوي چې دا ایاک ولې مخکړه په دې نعبدو باندې او په دې نستعین باندې دا ولې مخکې کړه نو سوال پیدا شو چې دا نه دي مخکې کول پکار ځکه چې نعبدو فعل دی او ایاک مفعول به دا مفعول به ورستوي د ثنا د فعل او د فاعل خو چې دا ولې مقدم کړي جواب دا دی چې په دې کې اشاره ده صدا اشاره ده چې کوم نو تخصیص تا معنا نخصتک بالعبادت ونخصتک بالاستعانه خدای پاک تا خاص کو موږ په عبادت سره او تا خاص کو موږ په سره په استعانه خیال کړه ذکر تقدیم د ما حق او تاخير دا د معانی او قاعده د معانی چې تقدیم د ما حق او تاخير مفید دی د حصر او اختصاص تقدیم د ما حق او تاخير مفید دی د حصر او د نه یا الله تعالی خاص تعالی موږ عبادت او خاص تعالی فوالو مطلب یا که ضمیر دې دې ته ضمیر منفصله وي مقام په مقام د ضمیر متصله و چې نعبدک ونستعینک دی ویلې خدا ته چلو کو دا ضمیر منفصله چې کوم منتقل کړ د پاره د افاده د تخصیص د پاره د افاده د تخصیص باقي عبادت څه ته ویل شي عبادت څه ته ویل شي عبادت چې کوم دین هغه په لغت کې تضرع کامله ته ویل شي خیال کړه یو اطاعت دی یو عبادت اطاعت نفس چې کوم دین منل دی قولا یا فعلا یا عملا لیکن عبادت څه ته ویل شي تضرع اکمل ته ویل شي چې هغه په وجه د جبهه سره په وجه د سره د جبهه سره د تندې کې هودلو دیتا څه ویل شي دیتا عبادت ویل شي د دې وجه نه عبادت لغیر الله شرک څه دی د تندې د چاته کې هودو نو دیتا څه ویل شي دیتا بیا شرک او سرخ کته کول جایز دي کنه دي خیال کړه نه شرک ته نشي ویل البته احتراز ته نه پکار دی لکه مولانا کفایت الله رحمت الله علیه تا کله شاګرد رسول براغه او سر به اختتا کو ناغه ورتوی اتنا بڑا عالم ہو کے شرک کرتے ہو دور غټ عالم او جام چې کم دینو سر اختتا کې خیال کې را لګ نو د دینم احتراز افضل دی چې احتراز وکړي خیال کې را لګ خو شرک ته نه ویلې خیال کې را لګ په نفس تضرع سره په احترام سره دې ته چې کوم نه شرک نشو خیال کې را لګ دا حدیث کوم راځي کنه من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يبجل عالمين فليس منا چې په ماشومان رحم ونکي ادم مشران عزت ونکي او د علماو د زړه اکرام ونکي دا زما امتی نه دا زما امتی نه خیال کرا نه اکرام او احترام دا شرک نه دی اکرام او احترام شرک مولانا غروشتو مولانا نصیر الدین سے په مشکات شریف باندې حاشیه لیکلې دا د زمانه کامل ولی تیر شوی دی هغه ته یو طالب وی مولانا صاحب دا سرخ کته کول چې کوم نه دا شرک ناغه ورته په جواب کې وی مطلق سرخ کته کول شرک نه دی اینه ار خاون به بیا مشرکو کوشش وکنا چې بیبي ته نږدې کېږي نو سر نخته کی
پوه شوې که نه بیا ور خاوند څه شو هغه مشرک شو پوه شوې که یو طالب ورته وی مولوي صاحب وی دا دغه چې پرې راشي دا جذبه چې پرې راشي نو دا د شیطان چې کوم نه لاندې شوي شیطان ورته چې کوم نه نږدې شي نه د باندې جذبه راشي دې سرکوندې کوي پوه شوې که نه هغه وی ښه هغه طالب په دغه وخت کې د دروازې په خوا کې ناست او مولانا صاحب یې دلته کښېنه هلته ناست و چې کله هغه ته توجه مخامخ کړله که نه نو ټوپونه یې شروع کړل نو بله یې په د درشل باندې سر ورغېده وینې پرې راماتې شولې مولانا صاحب له ورغی او چې کوم دی نو لاس یې پرې کېښوده جذبه یې کمه شوله چې کله په سوچ کې راغی وې څه پوه شوې که پوه نه شوې دا ذکر په ذکر کې جذبه راکړل دا شرک نه دی پوه شوې که نه دا خو اثر دی څنګه چې د دنیا په څیزونو کې په سړي باندې جذبه راځي نو داسې چې کوم دی نو څه د دین په امورو کې هم جذبه راتلی شي چې دا شرک نه دی تاسو نه عبادت څه ته ویلی شي کمال تضرع په وجه د جبهې ته په وجه د جبهې او یا الله ستانه مدد غواړو نستعین ستانه مدد غواړو مدد دا که څوک ووایي چې دا ځینې خلک داسې دا پوهې دغه دا بل ته وایي ما دا دا څه دپاره اوبه راکوئ شرک مه کوه دا څه د دغه جامو د مانځه دپاره راله جامې راکوئ شرک مه کوه نه ایاک نستعین دغې ته نه وایي استعانت په درې قسمه دی استعانت څه دی په درې قسمه دی یو استعانت هغه فی المادیات دی او بل استعانت فی الاسباب دی او دریم استعانت فی العبادات دی خیال کې راغله استعانت فی المادیات دام شرک نه دی استعانت فی الاسباب دام شرک نه دی او استعانت فی العبادت دا شرک خو شوي د استعانت درې قسمه دي استعانت فی المادیات یا لکه وږی شی مه ډوډۍ خو به نه وي تږی شی مه اوبه خو به نه وي دا هم استعانت شو نو دا هم شرک شو نبی علیه السلام به پخپله د ډوډۍ په طلب کې بار وتلو که نه وتلو د انصارو باغونو ته سره د اصحاب کرامو نه به یې پشتې که نشته دی پوه شئ رمیزه رضی الله تعالی ته یې څه وی که د سره شتې که نشته دی د خوراک دې ته استعانت فی المادیات ویلی هلکه لور پکار دی رنګې پکار دی د مزاج سړی خو داسې څونه غواړي که موږ طالبان څه غواړو هلکه کتاب خو د سره نشته دی کاغذ خو نشته دی قلم خو نشته دی ماله راکړه دې ته استعانت څه ویلی شي فی المادیات دا خو عین عبادت دی پوه شئ بل استعانت فی الاسباب دی استعانت فی الاسباب لکه د عبادت اسباب وایي ماله اوبه پکار دي چې اودس وکړم جامې پکار دي چې مانځه ته یې واغوندم ماله جامې وینځه سړی ښځې ته څه وایي جامې راله وینځه دا استعانت دی که نه دی دا استعانت فی الاسباب خیال کې راغلی او بله استعانت فی العبادات استعانت فی العبادات دا چې کوم دی نو څه دی استعانت فی العبادات دا ناجایز استعانت فی العبادات دا معنا ده چې ته یو بل د غیر الله نه ته په عبادت کې استعانت وغواړې په عبادت کې معنا دا ده چې ته هغه ته قادر مطلق او مختار وګڼې هغه قادر مطلق او مختار وګڼې چې را دې په دې خبره په خپله قدرت لري او دې اختیارمند دی نو دغه ناځای او د دې ثبوت ته سره دی د دې ثبوتو د هغه آیاتونو نه دی
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. مشرکان په دې وجه مشرکان چې دې خپل علما هغه ارباب ګڼلي، معنا قادر مطلق ګڼلي، هغه په تحریم هم کاو، تحلیل به هم کاو. خیال کراله کنه چیزونه ته به حرام وي او چیزونه ته به څه وي حلال وي د خپل طرف. نو دا استعانت بغیر الله هغه حرام دی چې هغه غیر الله ته قادر مطلق وګڼي او مختار کول وګڼي. خیال کراله دې ته چې کوم نه سوې دی شي دې ته بیا شرک وایي. د دې وجنه دا مولانا امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه تبوس وشو چې نداء الى غیر الله دا جایز او که جایز نه. خو به خلکو پیر بابا په نیکۍ راورسېد، دا شرک دی او که نه. خیال کراله دا استعانت څه دی بغیر الله دی او که نه. د دې تپوس ته چا نه وشو؟ د مولانا امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه چې هغه د مولانا اشرف علي ثانوي رحمت الله علیه دا هغه استاد او مرشد د مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه مرشد او د زمانه لوی کامل ولی مولانا مهاجر مولانا امداد الله مهاجر داغه نه تاسو شو چې دا ندا غیر الله ته شرک دی او کنه دی. هغه ورته وی ندا غیر الله څلور څه یو قسم شرک دا درې قسمه چې دي دا شرک دی. خیال کړه کوم قسم شرک دا قسم شرک دی چې ته دا عقیده ساتي چې دا پیر بابا ته ته आवाज کوم دی اوري دې څه دی دی اوري او زما په امداد باندې څه دی قادر دی، قادر مطلق دی، مختار کل دی. دغه چې کوم نه شي خیال کراله اته دا عقیده دې نه د محبت په بنیاد باندې ورته आवाज دی، د محبت په بنیاد باندې ورته आवाज دی، د محبت په بنیاد باندې आवाज دا شی خیال کراله. ځکه اولیاء د الله تعالی د الله محبوبین د الله تعالی څه دي دوستان. دا شرک خیال کراله دا لیو دا قسم نداء الى غیر الله او ندغم شرک نه یا د والدینو ته आवाज بنده کوي چې وا زما مور او زما پلار د تختې په وخت د مصیبت په وخت کې والدینو ته आवाज کوي دام شرک دا او څلورم قسم هغه چې ستا دا یقین دی چې دا ولی اوري نه خو الله پاک ورته رسوي په واسطه د څه باندې د فرشتې باندې یا په ذات ورته رسوي یا فرشتې ته الله تعالی حکم کوي چې ورشه او دغه بنده ته چې کوم نه واسو وایا چې د دې بنده لپاره دعاګانې وغواړي د خیر ورکړي. خیال کړه دا څلور قسمه نه دا چې دا عقیده وی چې د ذات اوري دا شرک دی. د شرک په سمع ویلې ده شرک د شرک په صفات ویلې شي او شرک په سمع وته ویلې دویم هغه چې د شرک محبت په بنیاد باندې आवाज کوي دا شرک نه. دریم د مصیبت په وخت کې والدینو ته आवाज کول دا شرک نه. او څلورم ستا دا عقیده وي چې زما دا आवाज دا فرشتي یا الله پاک په خپل چې کوم دې بنده ته رسي دغه قبر ته رسي دغه برزخ ته رسي خو چې دام شرک نه واسطه دې پکې تسلیم. دا درې قسمه شو استعانت فی المادیات، بل استعانت فی الاسباب، او بل استعانت شو بغیر الله شو استعانت بغیر الله بأنه قادر مطلق یا مختار.
دا قسم استعانت څه دی دا چې کوم دین شرک